ګرانو کتونکو دا وخت زه د کوزدیر تحصیل دینجي سیا کې ناست یم او دا وخت ما سره داسې یو خاندان ناست دی دا شاته ماشومان چې کوم دي نو د دې پلارو او دا بابا چې ما سره کوم ناست نو د دې زوی نوشاد نوم و په 25 تاریخ باندې چې کوم دی نو د باجوړ نه ماربل اخیستی ملتان ته وړي هلته کې بیا ګاډی تش کړی او بیا روانو په وریجو پسې چې په لارې باندې چې کوم دی نو د پنجاب کې غلو دا نیولی و ګاډی ترې اخیستی دی او په دغې وهلي وو په دې تبرګو باندې او تقریبا چې داسې وایي چې یاره لکه مرۍ ورله هم کټ کړې وې یو نوشاد و یو د هغه سره چې کوم دی نو بل ملګری د ګوسم په تمانچه باندې هم ایښتلي دي او دغه شانته دا د ظلم انتها چې کوم دی نو شوې ده دوی سره اړیکې چې کوم دی نو 2 لکه روپۍ ورسره د دې د وینا مطابق د هغه سره خپلې وي او باقي چې کوم دی نو په اډه کې ولې د کرایې پیسې ورکړې وي او هغه پیسې په اډه کې ظاهره ده چا به لیدلې وي چې دوی له ورکړې وي نو هم د هغه ځای نه کېدای شي چې څه کسان چې کوم دي ته مخې ته تلي ځکه چې بل چا د خو علم نه و خو د اډې نه به پته لګېده چې یاره پیسې دوی واخیستې او دوی روان شو نو مخکې به تلي او دغه شانته دوی لوټ شوي دي او لوټ کېدل خو په خپل ځای باندې دي خو لکه بیا دوی وجل چې کوم دی نو دا د ظلم انتها ده ځکه چې دا ماشومان د دې شاته کچه کور دی هغه او د دا ماشومان چې کوم دی دا شاته ماشومه تاسو وګورئ دا دغه شانتې پاتې شوي دي او په دغې حواله باندې تر اوسه پورې دلته خو د دې خواله که څوک راغلي نه به یې راغلي سرکاري څوک دغه تپوس هم دوی نه کوو بابا دا راته ووایه چې ستا بچی و ته څه محسوسوې زما بچی و او غریب و هېڅ دغه یې نشته خدای سره شته او نور څه نشته دی خو موږ دا وایو چې یاره دیو ته دې خامخا څه دغه وشي یاره نو څه میلاو شي که چېرې دغه نه وي نو زموږ سره هېڅ نشته دی او دغه د چوپړۍ ده او دغه غریبانو شعر نور څه پکې دغه خاص نشته دی خو زیاتې را سره دا وشو چې یاره موږ دا وایو چې زموږ دې تپوس وشي زموږ دښمن دغه کې زموږ چې کوم دی نه دښمنان یو او نه نور څه او د ګاډي مزدوري کوله په مزدورۍ باندې هم چې کوم دی نو حلالي کوه په هغې لپاره چې کوم دی نو په ګاډۍ کې 4 توقې پکې پرتې وې یو پکې کارتوس پروت دی د هغې د انکواري وشي په ګاډي کې پراته و که چېرې زموږ تپوس ونه شي زموږ سره ډېره ناجایزه وشوه زموږ به د قیامت په ورځ باندې خلکو نه تپوس کوي چې د چا وس کېږي او ستاسو مطلب دا زموږ سره زیاتې وکړي نوشاد چې کوم دی نو مشر زوی د تاسو نوم سره تاسو وایي زما نوم اسدالله دی دوی چې کله دې ځای نه ګاډۍ لوټ کړلو ماربل یې اخیستې دوی هلته کې ګاډۍ چې خالي کړلو نو دوی ته د مال پیسې هم میلاو شوې ګاډۍ کې د دوی سره الرډي 2 لکه روپۍ کیش هم پروت وي او دوی چې کله لاړله دوی پیسې میسې راغیستې وې مال پسې روان و د اډې نه یې پرمټ واخیستلو نو تقریبا چې 7,60,000 روپۍ ورسره وي نو په لاره باندې وس خدای لره علم دی چې د چا لاس په و د چا به نه و دغه غلو ډاکوانو راونیول او په ډېر بېدردۍ سره یې پیسې هم واخیستې او بله دا چې شهیدان یې هم کړله نو بس زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې تپوس وکړی شي بلکې زمونږ د KPK د وزیراعلی نه MPA نه MNA نه د دې ټولو نه دا مطالبه ده چې موږ ته د انصاف میلاو شي دا شاته ګلالی ماشومه جی بچی خپل نوم راته ووایه ستا بابا چې کوم دی نو د کوره روغ وتی او بیا چې کوم دی نو د هغې لاش ستاسو کور ته راوړی شو زه دا وایم چې زما د پلار مظلومان ونیولی شي او هغه جیل ته راوړي موږ خپل پلار یتیمانان کړو زموږ نه لاړو چې کله زموږ د پلار مظلومان ونیول شي د هغو نه سرونه کټ شو موږ به هله ووایو چې زموږ د پلار مظلومان یې وواله مړی کړه موږ دغه غواړو بس دا بل ماشوم چې کوم دی ما سره ناست دی زی بچی ته څه محسوسوې تاسو بابا چې کوم دی نو په پنجاب کې غلو ډاکوانو وجلی دی او دلته کې بیا تاسو ته لاش راوړی موږ دا محسوسوو چې د دې راخدونکو KPK کوم کسان دي هغه پنجاب ته مزدورۍ لري کشمیر ته دي نور خو د هغوی ساسرۍ نشته دی وهلي دي په تبرګو باندې څه چې ورسره کړ دي د هغې سره غټ ظلم کړی دی د خیبر پښتونخوا ته په خصوصي توګه چې کوم دی نو دیر ته کوزدیر ته بلکې به اپر دیر کې هم 2-3 واقعګان د پینډۍ نه وشوې بیا چې کوم دی نو ورسره اوس هغه ورځې هم په فیصل آباد کې شوې ده او دغه شانته د باجوړ د کسانو هم مارکیټونه سوي دي هلته کې د کباړ خو د کوزدیر تحصیل دینزي ته د پنجاب نه دا دویم لاش دی چې راځي یو د چکدرې ساجد و چې د عبدالرحمن زوی پولیس چې کوم دی نو په حضرو کې ایشتلی په مقابله کې په جعلي مقابله کې او دا دویم لاش
وخت چې د تحصیل دینزی او پسمانده علاقې سیات چې کوم دی نو راغی د نوشاد چې کم ټرک چلو د ټرک ډرایور او هغه لوټ شوی هم دی نو د لوټ کېدل خو په خپل ځای باندې خو د هغې نه د هغې سره ظلم کول هغه په تبرګو باندې وهل هغې زخمي کول او بیا هغه وجل دا د انسانیت توهین دی او پکار دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ځای زموږ چې کوم ایم پی ای دی او کوم ایم ان ای دی کوم ذمہ دار کسان دي هم هغه شانته د دې غریب د دې غریبانو ماشومانو د دې غریب بابا د زوی او د دې ماشومانو د پلار تپوسو کې څنګه چې یو مالدار سړي سره پیښه مخې ته راځي او په هغې باندې وزیر اعلی یا بل ذمہ دار چې کوم دی گورنر یا وزیر اعظم یا صدر پاکستان هغې نوټس اخلي یا آی جي نوټس اخلي پکار ده چې دغه ذمہ دار چې کوم دی نو د دې بابا او د دې ماشومانو په دې فریاد باندې هم نوټس واخلي او دې ته انصاف ورکړي.